ایکسرسائز کی هلته کې مزې کوي او هلته کلاس کې غوبل جوړ وي سټوډنټان یو بل سره نښتي جنگ جګړې شور شرابای نو چې کوم شریف سټوډنټ وي یا د تعلیم په نیت راغلی هغه هم تنګ شي او د دې سکول نه یې زړه خفا شي ځکه چې هلته کې خو پیرډ نه اخیستلی کېږي بیا چې کم ټیچران ځینې سکولونو کې سبق ښیي نو هغې د ځان نه جلاد جوړ کړي ځان نه هټلر جوړ کړي وي او دومره کوتک او ډنډا ورسره وي او چې څوک لږ لیټ شي پرې راباندې کو چاته سبق نه ورځي هغه هم وهي ټکوي او سخته رویه ورسره کوي غوږونه پې نیسي ډېر کیسونه ما داسې ولیدل چې لاسونه خپې پې مات کړي دي دومره زخمونه پې جوړ کړي دي پولیس ته کیس لاړ شي ملګرو دا تشدد دا والټه کول دا زه یو سازش ګڼم زموږ د تعلیم خلاف د دې په وجه سره ماشومان بیا سکول ته یې زړه نه کېږي دا سکول داسې ورته ښکاري لکه د جهنم کنده لکه یو دوزخ داسې ورته ښکاري لکه یو جیل داسې ورته ښکاري لکه یو ټارچر سیل دغې ته بیا د ماشوم زړه نه کېږي چې داسې سکول ته لاړ شي او بیا د سکولونو نه دوی فرار شي په بل طرف باندې چې ته کله ماډرن ټیچنګ وګورې د دنیا جدید سکولونه وګورې هغې کې مینه وي محبت وي شفقت وي پکې د کیل کود سامان وي کلاس روم چې وي هغه ډېر ډیکوریټډ وي ډېر ښایسته یې جوړ کړی وي ښه ویل فرنیشډ وي فرنیچر وي پکې کارټون یې ورته لګولی وي جولې یې ورته لګولی وي هغې کې فیمیل سټاف وي هغې کې خوشبو وي ښایست وي هغه ماشوم چې کله سکول ته راځي هغې ته هغه میس هغه میډم ورته ویلکم وایي هغې ته غاړه ورکوي هغې سره په خندا میلاویږي وهل ټکول نه وي پکې بریک وي پکې خوراک انتظام وي پکې نو هلته د ماشوم زړه لګېږي نو په کار ده چې موږ کوم دا روایتي طریقې دي که چېرې تاسو غواړئ چې دغه ملک بچ کو زموږ دا نوی نسل تعلیم یافته شي نو یو خو د استادان ډیوټي شروع کو بل د ماډرن ټیچنګ میتھډالوجي شروع کو ډیره مهرباني ودره